حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق مونږ مخکې مختصر بحث کړی و، خو اوس تفصیلي چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کومه واقعه ده چې الله رب العزت مختلف شکلونو کې امتحانات راوستي او په هغې کې حضرت ابراهیم علیه السلام سرخرو شوی و. د دغې حوالې سره دا خبرې نور هم ستاسو مخې ته وضاحت سره ږدم. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا الفاظ استعمال کړل چې کوم رب کریم په خپل قرآن مجید کې ذکر کړی دي، الله رب العزت ذکر کړل. الله فرمایل وقال انی ذاهب الی ربی، یعنی چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام وی چې زه خو د خپل رب طرف ته ځم. مطلب څه دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا زمانه تیره کړه په دغه علاقه کې، نو حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ایمان چا هم راوړو. علاوه د حضرت لوط علیه السلام چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام خوریو هغه ایمان راوړو، د هغه بیبي حضرت ساره علیه السلام د دواړو نه علاوه بل چا هم په هغه باندې ایمان نه راوړی. یعنی مطلب دا و چې زه د خپل رب طرف ته ځم، یعنې زه به د دارالکفر نه وځم او هغه ځای ته به لاړ شم چې د کوم ځای حکم ماته زما رب کړی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه ځای نه را روان شو سره د خپل خوریو او د خپلې بیبي، خو چونکې د ده اولاد نو د دغې بیبي نه د حضرت ساره علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام به دا دعاګانې کولې د خپل رب نه، رب هب لی من الصالحین، چې ای زما ربه ما ته یو فرمانبردار او نیکعمله اولاد راکړي. نو الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا قبوله کړه او بشارت یې ورته ورکړو چې په قرآن کې د هغې تذکره ده فبشرناه بغلام حلیم. الله فرمایي چې موږ هغه ته بشارت ورکړو د یو داسې فرزند، د یو داسې ماشوم چې هغه به فرمانبرداره وي، هغه به نیکعمله وي، هغه به بردباره وي او هغه به صبر کوونکی وي، ډېر زیات هوښیار به وي. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت اولاد ورکړو د حضرت اسماعیل علیه السلام په شکل کې. خدا بچې دا د حضرت ساره علیه السلام نه بلکې د حضرت بیبي هاجرې نه. بیبي هاجره چې دا د حضرت ساره علیه السلام ته فرعون مصر چې کوم دی د خدمت دپاره ورکړی وه، او چې کله دې وکتل چې زما خو اولاد نه کېږي، نو د دې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د دې نکاح وکړه چې زما نه اولاد نه کېږي، شاید د دې نه الله رب العزت دته اولاد ورکړي. نو د دې نکاح وشوه او بیا الله رب العزت چې کوم بشارت ما ذکر کړو فبشرناه بغلام حلیم والا، نو په دغه بشارت په وجه باندې الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام ته اولاد ورکړو د حضرت اسماعیل علیه السلام په شکل کې. د هغې نه بعد چې کله د دې پرورش کېږي او دې چې کوم دی د عراق په علاقو باندې راځي شام ته، هلته کې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د منځ کې د دا ډېره مفصله اوږده واقعه ده چې دوی د خپل بچي چې کوم دی بیبي هاجره حضرت اسماعیل علیه السلام دی چې کوم دی بیا یو ځای کې پرېښودل، دې ته نه لاړو د رب په حکم سره. هغه اوږده مفصله واقعه ده، خو مقصدي خبرې طرف ته راځمه. زمانه تېره شوه، د حضرت اسماعیل علیه السلام چې کوم دی نوجوان شو. بعض علما فرمایي چې تقریبا 14 کالو ته رسېدلو، بعض علما فرمایي چې نه بلوغت ته رسېدلو. خو مقصد دا دی چې یو داسې عمر ته ورسېدو چې حضرت اسماعیل علیه السلام ګرځېدی شو، په خبره باندې پوهېدو، یعنی عقل سلیم چې کوم دی هغې ته حضرت اسماعیل علیه السلام ورسېدو. نو د الله رب العزت د طرف نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته بار بار په خوب کې یو خوب چې کوم دی هغه ښودلی کېږي. یو خوب دا ویني چې ابراهیم علیه السلام لګیا دی په یو ځای کې خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د هغه په مرۍ باندې چاړه ایښي نو هغه ذبح کوي. علماو لیکلي دي چې دا خوب حضرت ابراهیم علیه السلام 3 ورځې متواتر لیدلی دی، او دا حقیقي خبره ده چې د انبیاو خوب چې کوم دی دا د وحي یو حصه وي، یعنې دا رښتینې وي، په دې کې تاویلات نه، بلکې دا د رب د طرف نه چې کوم دی وحي وي، د وحي یو حصه وي. او حضرت ابراهیم علیه السلام ته د دې اندازه وه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بار بار دا خوب ولیدو، نو دا خوب یې چې کوم دی یعنې خپل بچي ته بیانو، ځکه چې ذبح کوونکی چې کوم دی هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی او ذبح کېدلو والا چې کوم دی حضرت اسماعیل علیه السلام دی. نو هغه ته دا خبره کول ضروري. نو حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچي ته وویل، الله په قرآن کې د هغې تذکره کړې ده چې هغه ورته وویل قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنې ای بچیه زه وینم په خوب کې، یا بنی ای بچی وینم زه په خوب کې انی اذبحک چې زه تا لره ذبح کوم، یعنې زه د ستا په مرۍ باندې چاړه ږدم. نو اوس دا
خوب چې کوم دی دا حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ولې بیانوي او داسې ورته ولې بیانوي یعنې په کار ده چې ویلي ورته چې زما د رب د طرف نه حکم دی چې زه تا ذبح کړم نه بلکې حضرت ابراهیم علیه السلام یو حکمت سره یو طریقې سره د انبیاء او د پیغمبرانو طریقه هم دا ده چې هغوی کو بالفرض یو حکم فرض هم شي او هغه د الله بندګانو ته بیانوي نو په داسې انداز کې بیانوي چې د هغوی ذهن د هغوی عقل هغه خبره تسلیم کړي او زر یې واخلي نو په دغه وجه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ډاري کړي دي چې ما ته حکم دی چې تا ذبح کړم بلکې څه الفاظ وروړل یا بني انی ارى زه وینم فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې زه تا لره ذبح کوم نو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی هوښیارو پوهېده په خبره باندې او ډېر د اعلی مرتبې او په ډېر اعلی مرتبه باندې فایز کېدلو والا انسان و هغه فوراً چې کوم دی د خپل پلار په خبره باندې پوه شو او خپل پلار ته جواب کې څه وایي هغه ورته وایي حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي فانظر ماذا ترى یعنې ته د دې باره کې څه وایې د ستا رایې څه ده چې زه څه وکړم نو دغه بچی دغه ماشوم دی په دې باندې پوه شو ځکه چې الله رب العزت د دې نه مخکې تذکره تاسو ته ما وکړه چې الله بشارت د کومې خبرې ورکړو فبشرناه بغلام حلیم یعنې ډېر هوښیار زوی به زه تاسو ته درکړم ابراهیم علیه السلام ته بشارت شوی نو هغه هوښیارتوب دلته د دې نه اندازه لګي چې کله اسماعیل علیه السلام ته دا پلار دا خبره وکړه نو اسماعیل علیه السلام فوراً څه وویل یا ابت افعل ما تؤمر ای بابا زما رب چې تا ته کوم حکم کړی دی زما رب چې تا ته کومه اشاره درکړې ده نو ته فوراً د خپل رب حکم چې کوم دی هغه پوره کړه یعنې په هغې کې ته اشارتیا مه کوه په هغې کې تاخیر مه کوه اصل رب چې کوم دی هغه ناراضه شي او دې سره انسان د دې خبرې اندازه ولګي چې یو داسې ماشوم بچی چې هغه انسان په دعاګانو سره وغواړي او انسان چې کوم دی بار بار د خپل رب نه وغواړي او بیا ملی شي انسان ته او هغه ماشوم داسې یو حالت ته ورسي چې هغه د خپل مور پلار سهاره جوړېدلی والي او په دغه حالت کې بیا دغه ماشوم د ستاسو نه څوک واخلي نو د انسان بیا کیفیت څه وي د انسان په دغه حالت کې بیا احساسات څه وي نو د اسماعیل علیه السلام هم داسې یو عمر ته داسې یو حالت ته رسېدلی چې دا د خپل پلار مټې وي په دغه وخت کې او په دغه حالاتو کې د رب د طرف نه دا دونه غټ ازمایش چې کوم دی هغه د ده مخې ته راغی خو ابراهیم علیه السلام چې په دې ټولو امتحاناتو کې کامیاب شوی دی نو دا هسې نه دی کامیاب شوی بلکې هغه د خپل رب اطاعت او د خپل رب هغه حکم چې کوم دی هغه په خپل ټایم باندې هغه شانتې پوره کړی سي چې د هغه رب غوښتل او د الله رب العزت دا طریقه ده دا عادت دی چې الله رب العزت د خپل بنده نه قرباني غواړي خو قرباني اخلي نه غنا عزتمند ځکه الله رب العزت خوب کې صرف دونه ښودلي حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې ته خپل بچي ذبح کې دی ورته نه ښودلی چې تا خپل بچي ذبح کو یعنې صرف تر دغه حده پورې خوب لیدلی شوي چې کله ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په مریا باندې چاړه ایښې ده د دې نه مخکې خوب نو دغه ځای پورې او الله رب العزت د هغه نه همدغه ځای پورې امتحان اخیستلو نو هغه بچی تیار شو هغه ورته جواب کې څه یا بتفعل ما عمر ای بابا ته هغه حکم پوره کړه ته هغه امر پوره کړه چې کوم د ستا د رب د طرف نه تا ته شوی دی او بیا ورته مخکې څه خپل بچی قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين چې ته ما ان شاء الله د صبر کوونکو نه مومې دلته علماء یو نقطه ذکر کړې ده نقطه دا ده چې حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته وویل چې یعنې صرف زه صبر کوونکی نه یم په دنیا کې نور هم ډېر خلک صبر کوونکي دي نو ته به ما د هغې صبر کوونکو نه مومې یعنې د تکبر او دغه شانتې د غرور هغه الفاظ او د هغې هغه بویه ته هم ختم کړو دلته مې عاجزي اختیار کړه چې انشاءالله زما په شانتې نور هم ډېر خلک صبر کوونکي دي شاکرین دي د الله شکر ادا کوي صبر کوي په هر قسمه حالاتو باندې نو ته به ما د هغې خلکو په صف کې وینې او چې کله بیا د هغې نه بعد حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی را روان کو د قربانګاه طرف ته قربانګاه ته راغی او هلته کې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه ایږدي لاسونه ورله تړي او چاړه پې ایږدي نو دا خپل بچی چې کوم دی خپل پلار ته څه وایي فلما اسلم وتله للجبین چې ای بابا ته زما دا مخ چې کوم دی دا ځمکې طرف ته کا یعنې پړ مخې مې واچوه زما مخ د ځمکې طرف ته کا چې ته زما په مرۍ باندې چاړه ایږدي چې د ستا په زړه کې رحم رانشي سره زما په مخ باندې ستا نظر پرېوځي او د هغې درد ولې د مرګ هغه درد هغه تکلیف چې کوم دی هغه ډېر زیات وي هغه ته برداشت نه کړی شو زما د رب حکم چې کوم دی نیمګړی کې پاتې نه شي په دې وجه باندې زما دا مخ چې کوم دی دا ته څه طرف ته کا دا د ځمکې طرف ته کا چې زما په مخ باندې د ستا نظر نه لګي زما عزتمندو حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله دا د خپل پلار ته د پلار په سترګو کې اوښکې راغلې
او د اوښ کې د راتلو نه بعد هغه د خپل بچي په دغه تندي باندې چې کوم دی هغه ښکل کو او هغه نه چې کوم دی هغه شانتې وکړل څنګه چې بچي وي. او دا ماجره چې کوم ده د اسمان هم ویني، دا ځمکه هم ویني، دا فرشتې هم ویني. نایتمندو روایت کې راځي چې په دغه ورځ باندې فرشتو هم جړلي دي چې یو پلار د یو داسې بچي په مرۍ باندې چاړه ږدي چې هغه ډېر په دعاګانو سره غوښتی دی، هغه ډېر چې کوم دی د الله رب العزت نه ډېر په راز او نیاز سره د الله رب العزت نه غوښتی دی. اوس لګیا د پلار د هغې بچي په مرۍ باندې چاړه ږدي. تاسو وګورئ د هغه هره ادا الله محفوظه کړې ده چې څومره حاجیان ځي حج له د هغې په هر رکن کې د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه السلام حصه ده. ولې دا د هغې هغه اداګانې دي چې هغه رب ته دونه محبوب شوې چې الله رب العزت تر قیامته پورې په راتلونکي مسلمانانو باندې هر کس باندې چې کوم حج لځي هغه هره ادا چې کوم ده هغه په الله رب العزت هغه فرض کړې ده. نو د عزتمندو د هغې نه بعد بیا چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه ږدي او چاړه راښکلې کېږي، چاړه کار نه کوي، الله رب العزت د چړې او د مرۍ په منځ کې پیتل چې کوم ده حایله کړل، چاړه په هغې چلېږي، په مرۍ نه چلېږي. حکم شوی چاړې ته چې د اسماعیل علیه السلام یو رګ کټ نه کړي. زما عزتمندو چاړه چلېده خو چړې کار نه کو. د هغې نه بعد الله رب العزت د غیب نه یو اواز کوي او د هغې نه مخکې حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته څه وایي، بابا چاړه دې تېره کا چې په یو دم کې چې کوم دی زما دا مرۍ کټ شي. ولې سخته ډېره روح د وتو چې کومه سختي ده چې هغه را باندې اسانه شي. او زما مور ته چې کوم دی زما حالت مه بیانوه، خپلې کپړې د وینو نه بچ کا، زما د وینو دارې د ستا په کپړو باندې تر نه شي. خو زما کمیس زما مور له وړې په دې سره به د هغې تسلي وشي. خو دا چاړه دې دومره تېره کړه چې څنګه چاړه کېږده چې زما مرۍ کټ شي، چې زما ته تکلیف راونه رسي. چاړه تیریږي خو چاړه نه چلېږي، چونکې چاړې ته د الله رب العزت د طرف نه حکم و چاړه چې کوم ده هغه نه چلېده. نو الله رب العزت چې کله چاړه راخلي کېږي الله رب العزت د طرف نه غیب نه آواز کېږي. او څه آواز کېږي؟ الله قرآن کې د هغې تذکر کړی ده. الله فرمایي ونادوناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آواز شو اے ابراهیمه تا چې کوم خوب لیدلو هغه خوب تا رښتیا کو، هغه امتحان کې ته پاس شوې، هغه ازمایش چې کوم پتا باندې راغلی هغې کې ته سرخرو شوې، په هغې کې ته کامیاب شي. د الله د طرف نه ته دا حکم راځي. یا مخکې الله څه فرمایي انا کذلک نجزي المحسنین. الله فرمایي موږ خپلو نیکو بندګانو ته دقه شانتې بدله ورکوو چې کله په هغې باندې ازمایش راشي هغوی په هغې ازمایش کې کامیاب شي موږ هغې ته بدله ورکوو. بدله الله رب العزت څه ورکوي؟ زما عزتمندو بدله الله رب العزت دا ورکړه چې د دغه اسماعیل علیه السلام د ذبح کېدو په بدله کې الله د اسمان نه چې کوم دی یو ګډ چې کوم دی هغه راکوز کړو. او علماو لیکلي چې دا هغه ګډو د آدم علیه السلام زوی حابیل چې کوم دی هغه چې کوم د ذبح کولو لپاره راوستو دا هغه ګډو الله رب العزت د جنت نه راکوز کو. حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې په مرۍ باندې چاړه راښکله او د دغه ګډ د دغه قربانۍ په قبلېدو کې هېڅ قسمه شک نشته دی، دغه قبوله شوې ده. زما عزتمندو د هغې نه بعد الله رب العزت په تمام مسلمانانو باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ادا دغه قرباني فرض کړه او د دغه قربانۍ په بدله کې الله رب العزت د تمام مسلمانانو سره د کامیابۍ وعده کړې ده چې څوک د الله د رضا لپاره او په صحیح نیت سره دغه قرباني کوي نو دغه قرباني به د هغه لپاره جنت ته د تلو باعث جوړېږي. الله رب العزت موږ ټولو له د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیهم السلام په شانتې صبر او د صحیح اعمالو قبول توفیق او طاقت راکړي او الله د زموږ د تمام اعمال قبول کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.